خامحت بل حدیث وعن طلحة بن عبید الله رضی اللہ تعالی عنہ قال طلحہ سے ابدا روایت کی فرمائی جاء رجل الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من اهل نجد یو سړی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د نجد علاقې نه راغلو. نجدي اخچو تیل شي نجدي علاقې سره تعلق وي. د مدینې ولا چې کومه علاقه ده دې کې یو چته علاقه ده لکه د ډونګا دې باندې یو چته علاقه ده کنه هغه ځکه وای علاقه شو هغه تل شي نجد کوم خلک ورکی وساته شي اهل نجد یو ورکی لون دی علاقه ده لکه کوزه سارو په لالي لوړ شي دا ټیټه علاقه ده تل شي تهامه هغه ځکه د دوی علاقې دی وته تهامه نل شي لون دی علاقه ده بل ورکی اهل نجد او چاته علاقې تل شي ډالون ستا ایس یو سړی دی نجد علاقې نه راغللو هغه ځای ولا اوسیدونکو ثائر الرأس ساری بابارو سائر الرأس تل شي ګمان زمون زور کیونه وای نه وینځي سکله تیل ملور کیونه لګي به سر خپل باندې ببريږي. ثائر الرأس د سیالات کې راغلو ساغه د سار بابارو د حال لکنه جاء سائر الرأس نسمع دوی صوته مودي غوله غونو وريدله غونو تم بزای کې غاګي ځون سره ورور پسکیږي دي تل شي دوی معنا میچکای ولا کومه بزبزو څه د میچکای دیریږي هغه ته دوی نه شي ځکه هغه د سی غونو بزبزو غو نه جوړیږي سمودي ولا خبر ردل اواز یو تعالی خلنا خولا نفقه ما یقول د کوم سیلو په دی باندې منفذ ځکه غونو باندې سړای نه پیږي حتی دانا سنجدي شول من رسول الله صلی الله علیه وسلم علیه السلام تا فاذا هو يسأل عن الاسلام نلاګیا شو اچانک د اسلام په باره کې تاسو کې دي چې فاذا اچانک په معنی باندې د دې لاندې لیکلي المفاجات ول للمفاجات مفاجات اچانک تل شي. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر سند اسلام ولا معنا وت بیان ک 5 صلوات فی اليوم والليله ورځ شپې کې 24 غنټې کې 5 منځونه کول دي دا اسلام ده. فقال غتا پوسوکو د پیغمبر سند هل علی غیرهن آیا دین له بل شمو بن ضروری شته. فقال پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل شیخ نشته الا ان تطوعها كنفلی منسکه غبل خبره ده په دې 24 غنټې کې ډیر نفلونه دي قسمونه دي او وبین دي شرکونه دي چاستونه. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ته پیغمبر سم خل شي منس خود ته تیر شو کنه بل دا وصيام شهر رمضان میاشتې ولا روزینی ولدا اسلام ولا شهاده. فقال غتبسك هل علي غیره دین لا بر بن ششتا ذری علی ذری تل شکن علی دین ما بن کرزاده علیک بهذا دا در بن ذری دا علیک بهذا علیک بالکاس دا ګلاس سره ذری راوړه علیک ټک شي د پرسن ضروری. فقال غتیل پیغمبر سن لا الا انت توهک نفل روزانه شی بیاشتو دا ضروری در بن بل نشته فرض واجب. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاة والسلام وتبع مخت نور خبر ذکر کړلی و ذکر له رسول الله صلی الله علیه وسلم الزکات زکات یو ذکر کو. فقال غل هل علی غیرها زکات مؤنث تکنه زکه هاي مؤنث ورو غیرها هوی نه ویلو زکات نه لربنی بل ششتا. فقال لا الا ان تطوع کنفلی کای به خبر تطوع نفلی تل شي. قال غتل خاصه بیس بیاغ سړی ششل فادبر الرجل سړی لوړلو ادبار منه په شوتل خپل روان شي تو بل شو شي وهو يقول زون سره دا خبریا کوله غونډو والله لا زيد على هذا ولا انقص منها سدينا بنزيتي شایکاونه بونه کماو دا معنی نه د سباس کنور شروع شي به نزیتو نه به کم مطلب کومه خبره پیغمبر سم وک په اندي انداز بکاو په اندي طریقې سره ورژي منځونه کوم کما زیاته ورکې نه کوم نه کیس کوم بیا نه زونه نه ورکې زیتون شو نه روانه لکه زنه خلکو خو زیتون شو نه منځ کې رو بسلی ماشاءالله څنګه ساری ورکې ټټ نیولې میږي غونې ټټ سر چشته نسی منځ کې د خو جزئی خبر نه ده چا د تیریز د جزئی ده اجزای د زړه کې د دره غټ تکبر پروت سر منځنه توشي خدای شته ابرړو ته چګوا ګوري ته به نه اندو ده سار درته ټټ نیواله پټټ سر باندې سړی عجز نه ګرځي سار ټټ ما ګرځو خزرت صاحب کا د ټولو لوی خبره ده. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم کله دې خړې دا خبر یو کې پیغمبر اسلام اوریدل ورورو غږیدو پیغمبر اسلام فرمایل افلح الرجل ان صدق کدا سړی په خپل خبرې کې ریښتینه څه شي نه دا کامیاب ده. فلاح بو مندي کامیابی بو مندي سمانه ان صدق ریښتینه شي یعنی کده منځونه کې کده روزینې سي او کده زکاتونه وغیرہ شیون ورکي. متفق علیه
دی سړی په باری کې راځي زه دا وچوګه خیر پیدا جاء رجل سړی راغلو اوس زړه کې سړی شوق پیدا کېږي سړی راغلو دنیا سړی دی دنیا کې چوګو اخر زمام بن ثعلبه رضی الله عنه ضمام بن ثعلبه دوات سره لیکل شي ضمام بن ثعلبه ځنه رواتې څه بل سړی بس کوم یو هم و خو یو کاسو پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړلو صحیح ده مخته حدیث ته وفد عبدالقیس په باره کې ده وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ابن عباس په خپل صحابي او پلارې صحابي او کنه عباس صاحب ځکه تسنیه استعمال کا عنهما تسنیه استعمال کا ضمیر کې عبدالله بن عباس نے روایت دا فرمائی ان وفد عبدالقیس عبدالقیس لکم وفد و جرگے والا جماعت جرگا ټولګای لما اتو النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر څنګه چې کله رالو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر څنګه تاسو کو د سیمه ارزو کې قال رسول الله وی فرمایل ور فرمایل کوم زدي زنه روغللو قال د ذکر سمانه د تاسو تل شي سأل په معنی ده سأل رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر څنګه تاسو کوم ان القوم تاسو څوګي کوم خاندان سره تعلق ساتي کوم قوم او من الوفد کوم ځای نه تاسو رغلي کوم ځای ولا ټولای قالوا ناغه جواب کی ویلو جواب ورکو قالوا سمانه د ذکر جواب ورکړو ربيعة مربيع يعني ربيعة بن مضر ربيعة قبيلي ولي قال پیغمبر علیہ السلام په جواب کې وتی چې مرحبا بالقوم او بالوفد او لفظ کوم ځکه سره شي او د ځکه به قال دوباره ربوسي قال مرحبا بالقوم یا دسوي او قال بالوفد يعني مرحبا بالوفد دسوي له تاسو ته د خوش آمدید یا تاسو ته وفد ته خوش آمدید ویلکم ټو یو غیر خزای ولا ندامه سنه تاسو په دې کې چې رسوایی به برداشت کړئ ولا ندامه نه به خیمانتیا برداشت کړئ تاسو ډېر خزای تر غلی دي ستما خپه کیږئ دې کې په نو تاسو څه تکلیف در ورسیږي د خپل ځای وګڼئ او نه دې کې تاسو خیمانتیا به ورسیږي قال هغه تاسو کو یا رسول الله ان لا نستطيع ان ناتيك یا رسول الله موږ د طاقت نشته ته اړي پری کې روش الا په الشهر الحرام خود شهر حرام کې راتل شهر حرام څلور میاشتې دي مبارک محرم میاشتې دي هغه ټیم کې خلکو دي احترام کول کافر به ورکه هم جنگونه نه کولو رجب دي ځکه نه رجب مراد دی رجب ولا خلکو ډېر احترام کولو جاهلی خلکو ځنه علماء سنه حدیث کې څلور وړاندې مراد ذوالقعده ذوالحجه محرم رجب بیولس دي میاشتې کې راتلای شو د تو بیننا وبینک هذا الحي من كفار مضر دیمو او دا کفار څه د مضر مو دي دو مانس کې جګړې دي سره کې زکاري میاشتې کې تنه شورت لای بس دی پیر رغلی مو ته خامو کا دا خې تفصیلی یا خې دسي اٹل پسالی خبري وکړه بیننا و بینک هذا الحي د دې مو دي تاسو مانس کې شدا رکاوټ ته بینک و بینه شین تو ته غمانس کې ششتو دربای کې د سیل شي بینک و بینه شیء خامخ تسویل بیا فامرنا متا اډر وکا امر وکا بامر فصل فیصل خبر تو کاټل پسالا نخبر به وراءنا سکون منورستا کسون پوت یا غوتا مو خبري وخیو نخبر منه نه دعوت تبلیغ وکړو خبرو وندخل به الجنه او د اعمال ته وخه فیصل خبره څنګه دی چې مو جنت ته هم لوړ شو دي سرا وسالوه عن الاشربه د سکل ولا شونه په باره کې هغه تاسو کو پیغمبر علی السلام نه فامرهم باربع پیغمبر علی السلام ته سلور خبرو اډر ورکو امر ورکو لګ غویل چې متامر وکنه فامرنا فامرهم باربع سلور شونه حکم کو او دو شربونو په باره کې تاسو کړو چې سکل ولا شونه احکام را توخه ونههم عن اربع سلور شونه نیمانی کو سلور شونه بنا کوي سلور شونه س امر ورکا کوم دي امرهم بالایمان بالله تعالی وحده اول نمبر خبره ده سو تعامل وکړو تاسو به الله تعالی باندې ایمان سته یک یو الله تعالی بل چوغنا به نه تاسو هغه کوم د مود ته ویلو کنه سپه الله تعالی یو باندې ایمان سته دي معنا صدا قال تاسو نو کو به امر سره عددونه پیږي په دي مل ایمان بالله وحده صدا الله یک یو باندې ایمان سته یک دا خدا باندې ایمان سته الواحد باندې ایمان سته الله چی شدي قالوا غويل الله ورسوله اعلم صلی رسول خپيږي قال پیغمبر سمتل ساغه دا طریقه د شهادت الله اله الا الله وان محمد رسول الله بس اندی تل شي صلی تعالی باندې ایمان ستل
دا وکئ. نمبر 2 و اقام الصلاه مونځ قایم کوئ ښه. نمبر 3 و ایتای زکات ورکوئ. نمبر 4 و صیام رمضان ولا روزي نه شي. او پنځمه خبرې و تاسې زیاتی وکړه لکه چوته څلور شوم د نوه غوړي که نه یا چې د نوه غوړي زیاتي سربرۍ اویر کي یارې موله خار بوزه که نه د سربرۍ ورباندې روړه سربرۍ ښه زیتون شای شو که نه همداسې د کله کله شو د نه شای وغوړي ترکې زیتون یا یو ویر کې چلو دا یو پالېټ بالا د سره یوسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیاتی پیدامنه خبره خل شو ان تعط من المغنم الخمس سکله غنیمت واخلئ کافر نه په مقابله کې بیا دینه پنځمه حصه ورکوئ بیت المال ته یا واجه دا چې پیغمبر صلی د غنیمت ولا خبر ورته ځکه واخله خمس ولا څه د دغو وفد عبدالقیس څه د مضر قبیلې سره جنګ وکنه څه که تاسو په جنګ کې شک هغو ته شکست ورکړي غنیمت ته حاصل شي بیا ورکې پنځمه حصه ورکوئ ښه څلور خبرو په ځای ورته پنځه وخیلې مخته ونهاهم عن 4 څلورو شیانو نه یې منې کړلو عن الحنتم ستاسو به حنتم نه استعمال حنتم لاندې څه لیکلي دي الجرة الخضراء شین ګړی سبز ګړه شین ګړی رنګ مانګ ورکوي همدا شی ته چې په وسولې هغه نه به شی جوړ شي د ګړي کې کوم د واړه واړه سرویس دي نازک نازک څه هوا ورباندې وځي نه وځي دا سره باد شي دي کې به شراب زر شی جوړېږي ورکې ښه کېږي دویم نمبر والدباء لاندې سره چې لیکلی دی القرع کدو تیل شي اوږد کدو سي ماغه تیل شي لوکي کدو تیل شي اردو کې لوکي دا اوږده اوږده کدوانې د سیو ګاز دوی کله کله والنقیر دویم شی څه ده النقیر نقیر چې تیل شي کدو یا همدا شی ته د سټه څه ده چڼۍ سره د مانځو نه رخلي کې که نه دا سیډونه پرې تیل شي نقیر نقیر چې تیل شي کجوري کې زړه کجوري کې وړه غونې کنده څه ورکې وي کله کجوره وخوري کجوري کې کوم زړه د زړې کې یوه رسیا پرته وي داسې منځ کې نرۍ لکیره لوړیه بیا هغه ځای کې دا رسیو نه روچاته کې ته پتیل نیل شي او د کوم وړه غونې کډه د سار کې لکه غنم ولا سار کې وړه غونې کډې دي ته نقیر نیل شي نقیر د منقار نه راوتلی منقار مخو کې تیل شي او د کوم مرغای څه د ځنه مرغي د سټې کې سروي وباسي مخوږي سره هغه ځای ته نقیر نیل شي او د کومه سټه څه ته چڼۍ سره رخلي کې تیخاځي سره وایي یا سیټۍ سره بیا رخلي کې دینه لوښه غونې جوړ شي دا بیا څه غیړ کې نه ترکولو ګریسو سره دی بیا بالکل سروي بان شي دي کې بیا شاید څه کېږي زر ورکې رنګ بدلی خوان ورکې بدلی شراب ورکې زر جوړېږي والمزفت څلورم نمبر شی ده شی مزفت هغه لوښي تیل شي چې هغه باندې د کښتۍ ولا غړي وسولی کښتۍ باندې تو تیل سولول شي هته قار یل شي قار هغه سره به څه کېږي کښتۍ ته اوبه نه ورنوځي زانګې نه وي جزونو ته لګول شي ځکه چې اوبه ولا جزونه خرڅوتې اوبو کې ولاړ وي که نه اوسپنې ته بیا زانګ ونه نه لګېږي نه دغه شاید څه کله په دې شي باندې ولګوي بیا ونه شه شي سروي ورکې بان شي وقال به پیغمبر صلی الله علیه وسلم احفظوهن دا شن خد سره یاد کوي پویر نه کوي واخبروا بهن وراءکم تاسو نو ورسته کومه خاندان قبیله مو پاتې دا غوته د خبرې به وخی متفق علیه ولفظه للبخاري دا الفاظ دی بخاری شریف ولدی اوس ګوره د وفد عبدالقیس شو دا څنګه خلک و چې تر غلی او سترې کاویل روغلو